أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت ذکر وکړو چې علم غیب کلی دا ټول یعنی علم کلی چې دا د الله رب العزت سره خاص. اوس د الله رب العزت د خالقیت او د رازقیت خبره کی. الله رب العزت فدی آیات مبارکه کې فرمایي وما من دابة دب یدوبونه دی. دابه هر قسمه زنده سر پزمکه چې څه قسمه زنده سر دی الله رب العزت وی داسې یو زنده سر نشته فی الارض پزمکه کې الا علی الله مگر فالله لازم دی رزقها رزق د هغې. نو دې ته یو ګوره چې په چا لازم شو نو واجب شو، دا واجب شو. او یو سیس چې څوک واجب کوي نو هغه به د بره نه مضبوط کسي او دا لاندې به د هغه په حساب کمزوري وي. نو په الله رب العزت باندې خو بیا دا خبره راځي نه، دې ته وجوب تفضلي ویلی شي. تفضلا د فضیلت د وجې د الله رب العزت د خپل کرم د وجې د احسان د وجې دا په ځان لازم کړي دي چې څه قسم هم زنده سري دله به رزق زه ورکوم، دا زما ذمهواري ده. الله ویعلم مستقرها او الله رب العزت پیژني هغه ځای ده. نو خبره دا ده چې په ځمکه باندې څه قسمه زنده سر دي، څه قسمه زنده سر. یعنی علامه لوسی رحمه الله لیکي وی د موسی علیه السلام په زړه کې یو پیره دار اوچت شو اکدم چې د الله رب العزت سره کلام کوم. نو چې کله د الله رب العزت کلام د پاره کوهی تور ته لاړه، کوهی تور ته لاړه. دا دې ځای کې ویلي دي استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفرعلی خان سے دامت برکاتهم العالیه. نو چې کله هلته کې لاړو هلته ورته خیال راغی چې هلکه ما خو خپل اهل و عیال ته سپریخي نه دي، هغې ته خو مې سپری نه ښودو، څه پکار و چې څه غله مې ورله ورکړې وي، څه اوړه وي وغیره وي چې هغې پې زما راتلو پورې ګزاره کولې. نو دغه چې څنګه په زړه کې خیال لایې خیر بیا د الله رب العزت سره چې کله کلام شروع شو الله رب العزت ورته یې موسی وی لاړ شه دغه مخامخ کاڼې دي دې له ګزار ورکه، هغې له گزار ورکه. بیا ور هغې کې بل کاڼه وي تر دې چې اخره کې تک سپین وړوکي شانتې کاڼه وي دې له هم گزار ورکه. چې هغې له کله گزار ورکه نو په هغې کې دننه یو چینجی او د هغه په خوله کې پاڼه وه او هغه الله رب العزت یادو چې هغه ذات لره پاکي ده، کوم ذات چې زه په دې حالت کې هیر نه کړم او هغه ماله رزق را رسي او په پاڼه باندې پشمم. نو دا الله رب العزت وی چې ستا د رزق ذمہواری دا زما د په نومې زنده سر دله به رزق زه ورکړم. یعنی شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمائی وی اے کریمے کہ از خزانہ غیب، اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظرداری. هغه وی اے کریم و محربان ذاتا، وی اے کریم او محربان ذاتا گبرو ترسا وظیفه خورداری. زه څنګه ستا د ذات په باره کې ویریږم، زه څنګه ویرم چې ما ته به رزق نه میلاویږي. بیا ورپسې وایي چې ته خپلو دشمنانو له رزق ورکې. ته چا له رزق ورکې؟
تا خو چې څوک واحد لا شریک نه مني هغې ته ته رزق ورکې نو چې ته په تو کې به دشمنان نظر داري چې ته په دشمنانو باندې نظر ساتي نو مسلمان له به څنګه رزق نه ورکي د منظور منګل صاحب خبره زامنو ته یو ورځ خبره کوله نو مدرسه کې ډاکټر منظور منګل هغه پی ایچ ډي ډاکټر دی تپوس مې ته وکړ ناظم ته چې د زوی مې کاغه فارم داخل کړی که نه وي چې جی هغه لسم کړی وي چې موږ بس وړاندې دیني سبق نه وایو کالج کې داخله الو ما ورته چې شابه زر تختې داخله وکړې چې کوم خدای چې دی سپي له رزق ورکوي نو هغه منظور منګل بچو له لازمي رزق ورکوي ما ورته چې کوم خدای سپي له رزق ورکوي زما دا ایمان دی چې د منظور منګل بچو له بې لازمي ورکوي خیر نو الله رب العزت وایي چې دا رزق دا لیکلی شوی دی د دې وجې ګوره اکثر یو کس وایي هلکه مړه زه خو روټۍ نه تلم یاسې بس پلانکي ځای باندې ورغلم و یاسې ورتلم وایي بس پلانکي چای مې تیاره کړی راځه چای وڅښه هغه سر مې چای وڅښله دا ستا دغه رزق دغلته لیکلی شوي د دې وجې شیخ سعدي صاحب وایي شکر بجا آر کے مہمانی تو رزق خود میں خورد از خوانی تو وی ته د خدای شکر ادا کا په دې باندې چې یو ملمه دی هغه د ستا د دسترخوان نه رزق وخوړه خو دا رزق والله خدای په قسمت کې لیکلی چې دا به دې خوري دا د هغه لیکلی شوی ویې خوړه ستا د دسترخوان په دې د خدای شکر ادا کړه او بیا مختلف د علماو یا د بزرګانو واقعات دي داسې لکه خپله استاد محترم مولانا ضروری خان صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي الله دې په عمر کې برکت واچي هغه وایي چې یو پیره چونکې کراچۍ کې وایي یو پیره راله یو کس وایي داسې کله ناکله به درس کې راتو د میانو د لوی سیسټم یې روان کړو د میانو د کیسې بیسې وي وایي هغه ورځو کې ما سر دلته د علما ټول راجمع شیخ العرب والعجم مولانا شیخ حسن جان شهید رحمه الله او مولانا صدر اوکاړوي رحمه الله او مولانا ډاکټر شیر علي شاه المدني رحمه الله داسې لوی لوی خلک وي دا راجم نو ما ته وایي چې داسې کار وکړه چې کله زما طرف ته لږ چکر راولګوې نو د سمندر په غاړه به میا نه مخورې او تاسو به ما ته لږه دعا وکړې نو ما ورته چې ټیک ده نو دا ملګري مې وي ځان سره یو ځای کړه نو ښه پلینکو چې لوی لوی علما مې ټول راجمع کړل لاړو وی چې کله لاړو هلته ورسېدو نو یو څو ورځې پس تللي وو تپوس هم وکړو هغې راته چې هغه صاحب پلانکي ځای ته تللی دی هلته نه بیا ګجرانواله ته تللی دی لا پته اوسه پورې نه لګي چې واپس به راځي یا څه سیسټم دی وایي خیر هغه کس ته مې وي په جیب کې مې دونه پیسې وي چې په لشل کسانو مې روټۍ خوړی شو هغه ته مې چې توکه ګاډی وایي چې هغه ګاډي ته وایي چې روډ ته شوي دلته مې شاګرد ولاړو زوړ وایي لومبنو فاضلینو کې چې کوم زمانه شاګردان فارغ شوي په هغې کې یو ولاړو وایي هغه راته وایي چې ما پسې راځئ ګاډي والا ته وایي هغه پسې ته چې په بله راغوي بیا یو مکه سمندر غاړې ته وباسلو هلته یو تامبو لګولی دی چیلې یې لالې کړي دي نور څه مختلف یو څه بل وایي بیا هم چې وایي راته ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله وایي چې دا لکه سم ځای دا او بل ځای ته دې بوتو سړیه نو بیا مې ورته غلي شانتې غوږ کې وایي چې دا څنګه چلو شو چا درته ووایي که ستا ته خو اطلام څه نه وایي ما ته وایي چې صاحب بیګا مې خوب لیدلی و خوب کې مې داسې ولیدی چې په دې طرف سره د علماو را روان وي ما وایي چې څه کې خو جوړ دې طرف ته چکر نه راځي نو په هغې مې یقین وکړو دا پروګرام مې وکړو نو تاسو راغلئ دې ځای کې دا واقعه بیان کړم لکه شان د یو سفرنامه ده د فیروز الفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه لیکي لاهور سے تا خاک بخارا و سمرقند هغه چې دغه سفر لته نو د هغې طرفه مشاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه وغیره خو خیر چې هلته وی کله د امام ترمذي رحمه الله بیا قبر لتلو د امام ترمذي صاحب نو وی په لاره باندې په کسانو سلام وکړو نوجوانانو باندې وی په یو 40-50 کسو ښکلې او په مخ باندې سپوټې شانتې راچولي دي موږ نه سلام واغسته او میلو شو رانه موږ ته وایي چې روټۍ وخورئ نو موږ ورته چې نه موږ د امام ترمذي صاحب مزار لځو وایي چې ښځه لاړ شي وایي چونکې لار باندې وایي چې موږ لاړو نو چې واپس راتلو یې راته چې صاحب روټۍ هم تاسو ته ایساره کړې راځئ کښېنئ
وی بیا من روټۍ وخوړه نو بیا مې ورته وی چې دا څنګه تاسو اتفاقي کار وشو که نه؟ وی چې نه موږ د ډېر وخت نه زموږ یو شیخ و هغه وفات شوی د نقشبندي سبقونه موږ رسول نبي اثبات نه وړېدلي یو. بیا موږ ګرځېدو چې داسې راته څوک میلو شي چې الله والا مې و د شرع وغیره باندې برابر چې د اړوندې سبقونه ورسره ورسو. نو بیا راله بېګا یا که تېره شپې یاده کړه خو راله وویلي شو داسې خوب کې څه کسانو دې کې خوب ولیدو چې د پاکستان نه یو شیخ را روان دی فیروز الفقار د هغه نه چې دی د اړوندې سبقونه پوره کړي. نو دا چې د کوم ځای کې ستا د خوراک کار شوي نو هلته یعنې د افغانستان یو ګورنر و د سفارتخانې والو هغه وایي چې ما زه په ترکي کې او یو تاریخ لیکلی دی هغه نوم خو زما نه هېر شوی دی اوس والله وایي ما ته بادشاه وایي چې ته لاړ شه او روس کې هلته څه مسله ده او ته چې هلته ورسې تا ته به پته لګي ما ته اډر میلو شو هلته چې ورسې نو تا ته به پته لګي. وایي چونکې هغه وخت داسې و وایي ښځه راته وایي چې هلته خو به د حلالو ګورې څه بندوبست نی پته نه لګي. وایي ما مې نو وایي 2 چرګان یې راله راکړه 2 چرګان. نو وایي زه لاړم وایي چې کله هلته روان وم په یو روډ باندې نو یو زنانه د روډ په غاړه لګیا وه یو څه بل څه په ډیران باندې کتو څه بچي ماشومان ورسره هغې جړل. نو زه هسې پرې ډېر زیات خفه شوم ګاډۍ کې زه ورکوز شوم ما ورته چې څه مسله وایي ما ته وایي چې دې کې څه ګورم چې دې پې کلار کړم بچي مې دي خاوند مې وفات شوی سوی مرض ده اوس راته میلو شوي نه دا د لوږې نه رانه مړ کېږي. نو زما زړه ډېر خفه شوي ما الله دواړه چرګوټي ورکړه. وایي چې یا مې ورکړه وایي چې څنګه لږ وړاندې تلم دوباره راپسې اطلاع میلو شوه وایي راته وایي چې بس کار وشه ته واپس لاړ شه. وایي زه په هېڅ سفر باندې په یو ټکي نیم پوه شوي چې څه معامله وه څه و څه نه و. وایي ما ته د مرکز نه دا خبر راغلی او بس الله یا د دې دپاره دغه رزق لیکلي چې مې هغې ته ورکړه. وایي واپس یې ما ته وایي چې ستا کار وشته ده هغه کار سم شو. نو چې کوم ځای کې ستا لیکلي شوي هغه به تا ته میلاویږي. کم از کم مسلمان له خدا پکار دی چې د الله په باره کې د رزق په باره کې دا مضبوط عقیده ساتي. دا بل چا نه شکار کېږي چې دی 2020 کې چې دی نو 10 اربه دی او بیا به چې دی په 2030 کې 40 اربه شي هغې له به بیا رزق د کوم ځای نه میلاویږي. مخکې هم دا خلک وو هغې له چې دی رزق کم و ځمکې پیداوار کم کو اوس آبادي زیاتېږي پیداوار یې والله ډېر کړو. دا به الله رب العزت سسټم دی الله به چلی کم از کم چې ستا د عقیده جوړه نه شي چې بچے دو هی اچھے. وما من دابت او نشته دی یو دابه فی الارض په ځمکه کې الا علی الله مگر په الله باندې لازم دی رزقها رزق د هغې ویعلم دغه الله تعالی پوهیږي مستقرها زید قرار د دې باندې و مستودعها او په زید ودیعت د ایښودلو یا د حواله کولو د دې باندې نو مستقرها زید قرار دا قبر شو و مستودعها او زید ودیعت د امانت چې امانت تعالی ایو شی مله بای ستاره پرداجون یو امانت یا دنیا شو یا مستقرها استا استوګ نه د دنیا کې درځي چې ته کم ژوند کې و مستودعها او کم چې ته د شپې و د کېږي الله وي دغه ځای م راته معلوم دی. بیا یا الله فرمایي مستقرها ستا د دنیا چې څومره زندگی ده دام راته معلومه ده و مستودعها او کوم ځای چې ودیعت امانت وي یعنی آخرت هغې م راته پته ده چې هلته به ستا څه معامله یا ودیعت ولګوه د قبر سره وي د قبر معامله دې م راته معلومه ده. یا علما لیکي ویعلم مستقرها دا معنی دا شوه چې یعنی قرار هغه چې قرار د موندلي قرار مومي په شاګانو د پلارانو کې په اسلابو کې چې ته پروت یې په هغې کې ستا هغه نطفه پرته ده او د هغې نه به روانېږي او خارجېږي و الله وایي دغه ځای کې ما ته پته ده دې علم ما ته شته و مستودعها او هغه د رحم هم ما ته پته ده ځای د ارام ده ستا هغه ځای د حواله کولو ده ستا د جوړېدو ده ستا د هغې هم ما ته علم دی. یا علما لیکي ویعلم مستقرها وی د دې نه چې دی اسلاب او رحم دواړه مراد دي و مستودعها او دا پې تاکید دی. ویعلم پوهیږي دغه الله رب العزت مستقرها په ځای د قرار د دیو باندې او علم لري الله رب العزت په ځای د قرار د دې باندې و مستودعها او په ځای د ودیعت د دې باندې
کلن دا ټول بی کتاب مبین په کتاب ښکارا کې دي وهو الذی خدای هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دي خالقیت شو پیدا کړی دي اسمانون لرا او ځمکو لرا فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو کې وکانا عرشه او عرش د الله تعالی علی الماء په اوبو باندې عرش د الله تعالی اوبو یا چې دې کې بیا خیر مختلف احادیث ته خودل د چکم دی وکانا عرشه علی الماء او عرش د الله تعالی په اوبو کې په اوبو باندې نو تاسو شوی د سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حاکم مستدرک کې حدیث ته د عبد الله ابن مسعود نه تاسو شوی دی چې سب د عرش د الله تعالی په اوبو باندې نو دا اوبو په څه باندې وي هغه ورته وی چې اوبو په هوا باندې اوبو په هوا باندې وي نو دا هوا په څه باندې وا هغه ورته دا په قدرت د الله تعالی وا دا په قدرت د الله تعالی وا نور به الله رب العزت خپويږي خو دا عرش اشاره دی طرف ته چې دا هو د دین اول بیا کم سیز اول پیدا شوی دا چې دینو ځان له احادیثو کې چې کم یو مضبوطه خبره ده نو دا قلم متعلق ته لوح قلم چې کم دی او بیا ور سره یو دا چې دا ډایرکټ په احادیثو کې نشته هم معنی جوړیږي چړومبانی نور چې دا چا پیدا شوی د محمد په ارواحو کې چې یعنی څوک پیدا شوی دي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک بیا وکانا عرشه علی الماء او هو عرش ته بیا د دینه مخکې عرش وغیره کدا نمو الله رب العزت چې د هغه ذات موجود او بیا په هغه کې خبرې کول دا چې دی د الله رب دا تفکر فی ذات الله دی په دای کې بیا معنی هغه کې معنی ده خو هغه نه مخکې الله رب العزت موجود د صدا پارا لیبلوکم دا پارا دی چې امتحانو کې پداسو باندې ایوکم چې کم یو پداسو کې احسن عمل خپل عمل کوي نو دلته کې اخلاص عمل چې کم یو اخلاص سره چې اخلاص تر کې څومره زیات وي دومره به عمل الله رب العزت تقوا خوي ها او که عمل دې ډیر زیات وي د ریا د پاره دی کړی تکبر حسد کینه بغض پکې راشي نو بیا د عملو الله تخوخه ندی ولا ان قلت او كچرت وای تدیوتا انکم چی یقینا تاسو مبعوثون ادرول بشه من بعد الموت رستو د مرگنا ليقولن الذين نذر دی وبوي ها کسان کبرو چې کافران دي ان هاذا چې ندی دا الا سحر مبین مگر سپین دروغ دا خو صفا دروغ دي سړیا راته سوي ان هاذا ندی دا الا سحر مبین مگر صفا دروغ دا صفا کی صدا قرآن پاک دروغ دی ورته دروغ وي نعوذ بالله من ذلک دا دومره دلایل ورته تا پیش کړو دار سړي ورته وي او بیا هم ته تاسو کی چې دا قرآن دی ورته ان هاذا الا سحر مبین مردا او صفا دروغ دی دروغ وي نعوذ بالله ولا ان اخرنا او کجرت من رستو کو عنهم ددونا العذاب عذاب لرا الى امه درس وقت معدودت معلوم دارا پوری نو امت په معنا د پیشوام راځي او امت په معنا د ډلم راځي او امت په معنا د وختم راځي نو دلته الله رب العزت وی الى امه معدوده تر یو وخت معلومه پوری کداغه پوری چې موږ د عذاب رستو کو ولا یقولن خامخاب وای ها کسان ما يحبسو چې سبن کړ دی عذاب لره د عذاب ولې بن شدا سي د ظالم زامن دی عذاب خوختي دی بډاری کوی چې د عذاب لره سبن کو الا خبردار یوم یاتیهم کله چې راشي دوی ته دغه عذاب لیس مصروفا نو نوی بندیدون کی د دیونه نبوی اړیدون کی د عنهم د دیونه وحاق بهم اوراگیر بکلی دوی لرا ما کانو په سبب د هغې به ما کانو به په سبب د هغې استهزئون چې دوی ورپسې ټوکې ټکالې کوي وحاق بهم او نازل بشي په دیو باندې یا وحاق بهم ملحق بشي پیوس بشي د عذاب په دیو باندې او بلګي د عذاب په دیو باندې ما کانو به په سبب د هغې استهزئون چې دی د عذاب پسې ټوکې کوي دی وایي چې یاره د عذاب به کله راځي او د عذاب ولې بند شو الله رب العزت وایي چې د عذاب پې راولم نو دا به سبب دای چې دا دی کوم ټوکه ټکاله کړي د دې د وجې به پې زه عذاب راولم الله رب العزت دې موږ د خپل عذاب نه بچ